عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه ورته وای بچیا اوس په دې سورلۍ ماته د کېناستو جرأت نه ملاویږي چې په سورلۍ کېنم ځکه د دې نسبت تا سره شو. عمر بن عبدالعزیز یو خوا حبه کوله او اولاد رسول نه قبلای که زمونږ په شان دی وی مونږ سره خو چې معمولی غونډه کې کونسلر مو خاندي بیګاله اسی سر بل زې سره لګي چې خدای پاک نن کونسلر صاحب خندا کړی دا. عمر بن عبدالعزیز نه اولاد رسول روانيږي هغه ورته په صحبت زما تنگ شوي اوري په صحبت تنگ شوي وای نه په صحبت تنگ نه و خو موږ د نیکه مبارک نه اوریدلی چې دا غټو خلقو سره په ناسته کې د انسان مینه محبت دنیا سره پیدا کیږي اسه چې موږ دنیا سره. عمر بن عبدالعزیز سے تپوسو کو و استاسو کور کې سشتا وی او الحمدللہ ډیر سشته دی کور کې ډیر سشته معلومات وکړه نو په کور کې سنو. عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه ولها لکه د ژوند یو خوند دی کوم د چې په کور کې سنای. عمر بن عبدالعزیز چې د چا سره د وینې نسبت دی برکت د دې داده ګوره ورته چې هغه عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه چې وخت د مرګ راځي حالات د مرګ راځي عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه نلز زامن د دنم پاتې کیږي او هشام بن عبد الملک نم لس پاتې کیږي او خبره درته کوم د دنا سمره دینار په کور کې پاتې شو د بچو میراث کې سمره اور رسیدل د عمر بن عبدالعزیز او د هشام بن عبد الملک د یو کور خلق هغه بچای وخت خلیفہ وخت هغه به وفات کیږي دا غنم لز زامن پاتې کیږي هغه له سمره میراث کې پاتې شوی مال دی. اصل مقصد دا دی چې تاسو ته مول چې سند او پنجاب او ترکستان او وغیرہ وغیرہ ملکونه فتح کړل د دې مین وجه ودا و چې په خپل نفس باندې صحیح خودلې وا پای خودلې وا نفس نه پر خودو بغاوت تا نفس نه پر خودو خواہشات تا نفس نه پر خودلو گمراهی تا نو مین وجه دارا اوتا چې کله دی وفات کېدو دنه سلور خزي پاتې وي یو وفات و درې پاتې وي سلور خزي وي په سلورو کې یو وفات وا د په ژوند او درې پاتې وي په دریو کې یو فاطمه بنت عبد الملک وا د ترلور وا او دا فاطمه هغه بیبي وا عزیزانو چې د دې په خپل مال د پلار کې ورته ور کړو هغه ټول د بیت المال ته ور کړو لړمبه دا خزره او غختلا ورته وي ای زما د ترلوري ماته او آیا سخو زما خادمانی دی تا سره می ژوند نکاته رشوه دې تا نازما بچ پیدا دی ای زما ګرانی بیبي خدای رضا د پارا تا نظما جدا کې گما سکور کشتا تا سرا روڑا فاطمہ بنت عبد الملک پجڑا شو ورتو اے زما خاوندا سچ کور کی پاتی دی ټول تا تا ما حوالہ کړی دی ستان بعد تقریباً پکور کی 21 دینار پاتی دی یا 23 دینار پاتی دی یا 25 دینار پاتی دی. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ میں ہوئی ما خوال زد عمر فاروق نسیما ما ویلزد عمر فاروق بچڑیما او زمادنی کپ کور کی سپاتی نو پی ورطا دبل چا دو عثمان دو کورا رالے و بی بی دا پیسی دسدی بار بار تپوس کی کدا پیسی دا بیت المالوی ایٹا پر دا رب العالمین دولان دی بجواب کو ان کی تئی اغپ جڑا شو نننا دا دا بیت المال مال ندے ورتوی فلحاظ مانکم بی بی خپدا مادی معاف کی آریہ و بی بی راضی جاڑی فاطمہ بنت عبد الملک راغل دی ڈیر ڈیر جاڑی ورتوی اے خاوندا دو خبری ماں جڑے یو خبر دادا چکلستا پلاس کی حکومت راغے خلافت راغے اے زما خاوندا ما پا مڑخی ٹروٹے خوڑلی ندا نندر نے واد غالما زد باچا لوری ما
زد باچا د زوی خورما زد باچا د ورور اوری روما یاد سات ما په مړ خېټه باندې 2 کالا 15 میاشتې څلور ورځې ما په مړ خېټه روټۍ خوړلې نه ده. اے خاوند واده وکړه لاس را اوږد کا. الله اکبر. عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه مې ورته وی لاس اوږدوما خو په ګناه باندې به بیعت نه کوو. ګناه پېژنئ چې داسې راته ووایه زمانه بعد به داسې نه کې داسې نه کې. لومبۍ خبره دا ده لاس را اوږد کا. کله چې زه وفات شوم او عدت اخلاص شو اے زما ټبره تا ته اجازت دی ګوره ما سره ستا نکاح ختمیږي. نو لومبۍ خبره زما ووره اوس د دې نه بعد خپلې خبرې کوه. لومبۍ خبره دا ده چې دا نه بیعت وانلې چې زما وعده ده چې ته وفات شې زه به بل خاوند دا به نه وی. ګورې زمانه بعد چې د عدت ختم شو تا ته اختیار دی. ګورې هغې ویل خاوند خبره همدغه ده یوه تا نه بیعت اخلم ما خپل صادر مستور او محفوظ ساتلی. اے عمر بن عبدالعزیز سره د دې چې ما د شریعت اجازت راکوي جواز راکوي وګورئ زما ته به په ورځ د قیامت باندې ستا په شانتې حلیم او عالم خاوند ملو نشي. نو وعده را سره دا وکړه چې ما نه خو به په ژوند باندې خفه شوی نه وي ځکه چې خاوند ناراضه پاتې شو د ښځې ټول اعمال تباه و برباد دي. نو اوله دا راته ووایه چې ما خو ګورې قسم دی چې ستا په خلافت کې هم د باچا لور هم د باچا ورېره هم د باچا خور ځکه مونږ ټول شهزادګان یو. خو ګورې ستا د حکومت په دوران کې ما ګرمه روټۍ نه ده خوړلې. نو هسې نه چې بیا ما قیامت کې د ځان نه جدا نه کړي. هغې ویل زما د سره وعده ده انشاء الله. عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه ورته وایي د 2 خبرو به خیال ساتي. یو خبره دا ده چې زمانه بعد بستارونه بادشاهان به وي خامخا وزیر اعظمان به وي هغوی به راځي ته به ترې متاثره کېږې نه. دې وجې نه د ده ورور چې راغی د فاطمې بنت عبدالملک ابن عبدالملک راغی دې خور ته د مرګ د خاوند نه بعد وی خورې ته خو ډېر وخت د ناز و نیاز تېر کړی د پلار په کور کې دا او خبره شوې مه چې خورې ستا ټوله سونه د پلارم بیت المال له تلې. ستا ټوله سونه چېرته تلې بیت المال له تلې وایي وایي نه جي بیت المال ته نه ده تلې وایي تلې ده خورې ته خبره نه یې. الله دې زمونږ ښځې په قرآن شریف باندې پوهې کړي. قرآن شریف سره تعلق کم دی خواهشاتو پسې نښتې دي. څه ښکلی جواب ورکوي رور ته وایي رور ورته وایي ای ګرانې خورې ستا سونه بیت المال له تلې ده او ورته وایي نه 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 روره خطا شوي ما عندكم ينفد وما عند الله باق. اے گران رورا سچ دنیا کی چا الگول لاڑل د مکان پیسې دم لاړې د گاڑی پیسې لاړې جیداد پیسې لاړې دنیا کې چې سدي پزان اخړل تیر دکړل لاړل. خو ما د رب العالمین سره وعده کړې وه چې یا الله زی تعالی در کوما نو زما هغه مال الله سره موجود دی. رب وی چې مالم راکړې ما سره باقی دی مالم چې اواله کړي رب وی زبې بدلې در کوما زبې عوض در کوما. عزیزانو عوض ته ګوره عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه یو دعا کړې وه یا الہ العالمین خدایا کم مال چې ما ته خپل مال پاتې او ربا ام تارا کړو لاړو یا الہ العالمین خزیل دی زما پړ کې خپل مینه واچولا ام د خپل مال نه تیر شو یا الله تا سره سودا کړی دا یا الله زبدرنګ سات روانېږم زکه دیتا
یو ظالم زهر ورکړو هغه غلام د دیو چې پناز ساتلو پناز باندې ساتلو یاد ساتي دیتا دوري هغه وخت کې خلق راجم شو عمر بن عبدالعزیز د پاره منصوبه جوړولا چاول په چړو باندې اوخه زکه چې ارسلال امیه خاندان کې بعضی بدمعشانو دا لکان خاصم د خدای په قهر اختی کنا زم دا لکان نه زما خدای لکانو نه الرجی ده زمونږه ایوب جان بن اورس ابن ور الله مرقده لوی شخصیت د دارالعلوم سرحد مدرسې محتمم و شیخ الحدیث صاحب ما التا یو درجه ویل دا دویمه درجه دا ایوب جان بن اورس رحمت الله علیه او زلی باغانانو کې زما بیانو او جناب ولی کامل نمونه اسلاف قاری احسان الحق صاحب حفظه الله مبارکمو او د ثوابی اعزاز الحق شیخ صاحب حفظه الله وی موجودو نو ما د خبره وکړه ما ول دا هغه شخصیت دی چې ایوب جان بنوري صاحب نور الله مرقده با په مدرسه را دننه شو دی بخپیه بلخپې منډه والے د استاد سره به سترګې نشو مخامخ کولای دا مفتی سید قمر صاحب حفظه الله ژوند دی په منبر ناسم قسم په خدای کې د دروغ هم یو ورځ دی 6 سکول دارالحدیث کې طالبانو چه راوړو او ایوب جان بنوري صاحب نور الله مرقده را دننه شو نو هغه به دا چشمه داسې کړې وایي څوک یې په خدای قسم دی دا دواړه شيوخ یو خوا بل خوا منډه کړه او چینک په ځای پاتې شو استاد مخکې به دوی کتاب نه کولاولو استاد به راغی وبدرېدل اوس هم بعضې هلکانې چې کله وګورو طالبانو ته ناست دي استادان پہ راشی داسې لگے ته به وایه که داسې بالکل زمری دی ګیدړه امام محمد رحمت الله علیه استاد وړاندې کو ویل جي ما ته د ماښام مونځ راکا په جړا شو مسله دا ده چې د قرت په ماښام جهر باندې کې تیز به وی امام محمد رحمت الله علیه سلام وګرځولو استاد ورته وی بچي اول بیا اودس شوي ویل نه جي اودس مشتا جرأت نشم کولی چې ستا مخکې قرآن وورم آی هاي دا حال دی نن خو زه چې دا جاړم په دې نه جاړم زه وایم ستاسې په اوږو باندې به کرکټ کوي دا شاګردان او د اوس زمانې مولیانو خدای ته وګورئ د خپلو استادانو د خور ادب کوئ خور سره خپې بلخپې پیزار سره مه ودرېږئ د هغه چا پیښې مه کوه کم خلق چې د شیطان په قدم روان دي عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه یو ځلې مدینې منوره کې را روان دی چا ورته ویل ای عمر بن عبدالعزیزه تاسې چې کله مدینې طیبې ته را دننه کېږئ تاسې سورلۍ نه ښکته کېږئ بیا سورلۍ پرېږدئ پړی هم نه نیسئ عمر بن عبدالعزیز ورته ویل ما ته د صاحب قبر نه حیا راځي چې زه په سورلۍ باندې سور راشم مونږه دا واقعات چې بیانو داسې اوس راځئ نتیجې ته م راولمه حیران بشئ عمر بن عبدالعزیز ویل ربا خدای ما د امیه خاندان گریوان ته لاس د رسول الله د خاندان د وجې نه واچولو چې د رسول الله خاندان ته دوی بېادبي کوله نو خدای زه درنه د هغې معافي غواړم که ما هغوی سره څه کړي د هغوی نه مې مالونه واپس کړل دا مې وکړل خو یا الله سودا خو به مې عبسه نه اخرت کې به څه کېږي کم ځای اخرت کې به څه کېږي ښځې راجمع کړل بچي راجمع کړل لس زامن پاتې کېږي 3 ښځې ژوندۍ پاتې کېږي یو زوی ته په میراث کې 1 دینار ورسېدل څومره ټول وایي یو زوی ته څومره ورسېدل 1 دینار بل خوا د عمدې خاندان یو سړی بې وفات کېږي هشام بن عبدالملک کې نامه ده هشام یعنی د عمر بن عبدالعزیز اوخې د ښځې رورې دا بې وفات کېږي د هغه نه بیا 10 زامن پاتې کېږي بیا د یو زوی 10 لاکه دیناره میراث کې پاتې کېږي اورئ یو د خور خاوند
عمر بن عبدالعزیز دی چې وفات کیږي لسو زامنو ته یو دینار پاتې کیږي د اوخه چې وفات کیږي بیا یو زوی ته په لسو زامنو کې یو زوی ته 10 लाख دینار ملاویږي خو هشام بن عبدالملک 12 فوټه ځمکه ونیوله څومره